دا میں تقریر کولو کہ زمارنو ازمکا کے اسے گئی شادن کو ڈوب دے کنا ڈوب دے زمارنو کے ازمکا کے اسے گئی. افسوس دادے ما تاسو ته ډېر تقریر کړم خو زما مورل خراب ډېر تقریر تاسو ته کړم خو زما مورل خراب دي. که زه کامیاب وشم تاسو رنگ تا سور ټیپر پشان سور وکما نو چې مورل خراب دي ما ته لاندې نه چونډه ولګوله چې پیدا سکړه بیا ویل ما مورل خراب دي بیا مې چونډه ولګوله چې کېناست ما ته وایي چې کیوں چونډیاں مارنا ہے منو مال خانہ خراب دو بچے کی کیا کہنا ہے کہنا گلا خراب ہے نا مال مورل ٹوئنو کہوں گے بیڑا تباہ ہوئی پشتونی ہندیت تا تقریر کیوں کرنے ممندو تا یو دغت لیو دا نداپ تو جنے بینڈت والا ممندو چوکتا ویلو خدا راستی چا اگا پخار کے قوالی که یا خدا دے اگی جدا جوڑ سرندہ دا یا خدا دے ویلے بجاؤ آگا ویلے بھائی میں پہن جاؤں تے توشک لیف لیاؤ ویلے بجاؤ کا خار کی قوالی بجاوے کرتا ہے ادھر نیت بجاؤ کرتا ہے آگا وہ بیڑا ہے ہر کشا دا پس بلا ووڑے دا آتار رازوڑن کو لان دینا شورو سا ڈینڈت ٹھنگا ناغا ممند ورطوئی چھ زبان غزل ور سر ہوایا زبان ناغا آغا تنجے وی ٹکا ٹنیا پینچو دا دے وسپیا ٹکا ٹنیا پینچو دا دے وسپیا داس پارا میانو واوڑے دا زمان کار سدے و دا دیرہ توانے کئیس اور زمان کار سدے و منکوچ آئندہ نسل تربیت سنگا پکار دے او استاد ملک دا قانون او دا حکومت دلاسا دا آئندہ نسل تربیت کی گی سنگا لگیا رہے دا سدہ کننا تاسو دوڑا تباس و دا پلار او دا نیکر دا کوچے مبارکی و خز ورطیل ویل مبارکس کوچے ورطیل ویل چی خیر سا ویل آباد ملکس کوچے جو بخبوئی گئی تو بخبوئی گئی تو کوچے ویل مبارکس ویل آباد ملکس کوچے ویل ہائے خور قیامت ویچے ویل سڑی طول خلاص شو چی دے ما با ملکس زخدا ٹکے جاڑما چپ مارم کے زمونگ د خزو نه لگام وته یزادی ګرځي د شیاو خزي مزادی ګرځي او د سنیانو لوندې مزادی ګرځي نمو خپل لوندې راټینګولې شو نه دی خپل لونده به پیژنې دیکھو ګوره یو سړی تیرو ورځو کې راغلی ښځه مې چا چېړلې ده رپورټ کې کوم مال چې ونکړي رپورټ ویل ولې مال څه وخت یې چېړلی ویل ماسخوتن هسې لږه بار وتې وو یو ورالي وچېړله مال ماما رپورټ چې پې ونکې د خرې چې کومه شپه بار په پټو کې راشي خرونو نه بچ کېږي کمې خرې چشپ بار پا پٹو کے راشی خرونو نه بچ کیگی مونگا خزے دخرو غندے بار را پریخی دی که ندی ندالکان لوندانم دو خرونو غندے کر آسے ورطا ہے دسے بدبرو کر چلو حکومت ہوئی حکومت دیکھو گورا پولیس زنانے اچھڑ ودا زنانه نه هنر خزه زنانه خو په کور کې ناستای علم دریاب دی لکه دغه خبره اپریده زمي ما خدا سے خوشتبه ده پاره خبره تکو یو لوی ګری والاو چا منزل وړاندې کو
نو هغه چې ولدوالین ویلي دي نو مخکې څه نه ورتله چې نه ورتله نو چې کوبلیاں رام دو سیاں ڈبگریاں کسا خونیاں اللہ اکبر چې مونږ شوی دی نو یو بل ته وایي چې ولکه میله رسپیراشه ده خو په پېښور کې دروازو نه میږي نا بوډا غوندې سړی ورته وایي چې چوپ شه خدای دا ووایه علم دا یو دی دا نن په یو ګوټ کې چېرته لیکلي یو محمود غزنوي د یو بوډای د ګوتې د زوی د ګوتې بدل د ټول هندوستان نه اخیستی نن د مسلمان بچی مجاهدین فوج طالبان مجاهدان او په کشمیر کې لګیا دی کباب کیږي او زمونږ مجاهد صاحب چې دی د کرکټ میچ کوي د کرکٹ میچ کوي نن اخبار کی وہی کہ وزیر اعظم صاحب بارش کی وجہ سے کرکٹ میں نہ آ سکے کرکٹ میں نہ اس کا خیری بل کرکٹ والا مرا روان کرے دے سنو ملے ہن خان نند قوم بچی سبق پرے ہو کرکٹ په آسټرالیا کې وي په لندن کې وي او دلته بازارونه خالی وي ښځې او نر او جینکۍ دا ورته ټول ناست دي ټي وي ته ما ته خلکو وایي چې دې کې څه خوند دی ما نور خوند پکې نشته او دا غونډسکه چې کوم ځای پورې مږي دغه ځای کې ډېر خوند دی زه خو ستاسو نه خبر یم که دا غونډسکه کوم ځای پورې مږي پتن نہ پڑا غلام دین پوری مجھے گناہ تھرو آؤٹ پاکستانی قوم دا زماد د خدای په ذات قسم چې د پاکستان قوم سره د لا اله الا الله محمد رسول الله ویلو سره برای نام د الله منلو سره برای نام د رسول الله صلی الله علیه وسلم منلو سره پاکستان برائے نام قرآن کریم منلو سرا پاکستان دے وقت کی کمپلیٹ طور اسلام صرف زمین پر بالا مانے کی وہ دفتر شکایات جوڑ دے میونسپل کارپوریشن جوڑ کرے دے پاگے کے دام آشکیان چوہاریان جمعداران ناستی کدے چار گانے گندئی شکایت تو کئی او کدے چار گدارا گندئی اسلام پر پاکستان کے دفتر شکایات تے کده چاپلار مرداری نو مولا راولئی چې په سنبای کې ګوتا ورته وای تاسو پوه شئ کده چا مور مړی کده چا زوی مړی کده چا رور مړی مولا راولئی چې دا مردار او سنبال کی پته خبر کې دا حال کی پته خبر کې دا رواج دی کنه دی چې مولا او یاجی یہ سلور ملوانے منہ کور باندھے راغلے بھی ختم پڑاؤ کرے دی وائی کہ نہ وائی سلور ملوانے مزه چې طالب ماته به چې ملوانے راغلے دی زب چلارم سپارہ بنو ویل او خپل مړي پسې بنو با والله که استا مړي پسې وبا روټای بمیم ته خورا 2 روپے بمیم ته واغسته او 100 روپے سپارہ بمیم اوس من دا مليان پوي کړی چې تاسو مړي صخرو ته لاس وړی دی چې تدریسي پاره په پردی مړي پسې په 2 روپے باندې تاسو دا په ایمان وایي چې دا پولیس والا څوک نیسي پولیس والا خو نیول کوي کنه قانون دې واسطه واسطه تو ورته ووندې 2 روپے راوباسه قسم تو خدای دې چې ورسره لخته نه هغه اسکی سره چې دا په خپله درو مړي چې ما زه د 2 روپے ما چې ته ماله 2 روپے راکې و د ځان کپر یو چې دا منکر نکیر د قبر چې دی دا درته د پولیس د سپینم کمزور ښکاري چې طالب له په 2 روپے ورکوي باندې به دا ستا مړی پرېږدي لږ سوچ وکئ عقل وکئ سړیتوب بجلی به اوس تماشې وکئ د سوی ګیس به اوس تماشې وکئ په دې آینده بجټ کې
هغه د کپنکش کیسه که در سره ونه شوه نو بیا به درته دا ګیره کالو پلار د تش کپن ویشتو زوی بیا څه چل کولو که موږی درونه منډلو نو ما ته د سړي زوی مه وایه خدای ته متوجه شئ چې یا الله د راغلي قهر نه مونږ خلاص کا خدای ته متوجه شئ او قاضي صاحب چې ستاسو خبرې په اسمبلی کې نه منلې کېږي دا زه ولې نه ممبر کېږم یا الیکشن ته ولې نه ودرېږم اخر لاله ښار جلیل لیدله خو ما هم پاس کولی شي خو زه پوهېم چې زه به دغه نرخزیانو سره څه کوم په اسمبلی کې زه به څه اوس په قومي اسمبلی کې به زه ناست یم او ښځه به راپاسي چې نه دا ملاونه د ملاونه د غلام غوث چل ورسره وکړه په قومي اسمبلی کې ناستو نو یو ښځه ممبره وه هغې میں کام کرتی ہوں یہ ملا میرا ایک پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور ایک پاؤں کراچی میں ہوتا ہے اور یہ ملا حلوہ خور ویسے پھرتے ہیں صدر ایوب زمانہ وا صدر ایوب غلام غوث زاروی ته داسې وکتل مولانا جواب وکړه حلوہ خور درته وي راپاسې ویل جناب اسپیکر صاحب اجازت ہے ویل اجازت ورته بیگم صاحبہ ہم تو حلوے کھاتے ہیں اور آپ کا ایک پاؤں لاہور میں ہوتا ہے اور ایک پاؤں کراچی میں ہوتا ہے تو ایک پاؤں لاہور میں اور ایک کراچی میں نیچے سے ملتان والوں نے تو خود سیل کیا ہوگا نن پاغو اوریدلی ای چې تشو متیازلم پرتګو باسی شرمېدل دا چل به ور سره کولې بیا او پټکی باندې والله العظیم چې استعفا ور کړې چې دا سه لعنتی ځای کې زناستا زده دی ګیره توهین یا رخلینه می ګډي وډي وزین سارا سره یو سره په باسو ودا کې بل ورک دی کې بن برک بلادر ودا دا چې شپې 200 بجو نه وروسته د بار ملکونو پروګرام کې شروع شو مال تکما پاتای کی وجستا څه خیال دی معلومات یو سره راغی هغه ما ته وایي چې مولانا سے پاټای خو ډېری جوړې دي خو ما یو پارټي جوړه کړې ده که څوک پکې داخلي ده نو ورته دعوت ورکوه مال کومه پارټي ویل ټوی دته پارټي نو مال ته ماته جوړه غټوي دته پاټای کې ښکاري په شرمونو شرم ټوی دته پارټي به زر ته ثابت هم کړم صدر کې عمر او نکاح میں تړلو نو غالک ته مې وی چې امنت بالله وای نو پلار ما ته وی کہ یہ بچہ ہے امنت باللہ نہیں سمجھتے آپ خود پڑھ لیں ما ته وی نو ما ورته وی چې اچھا پھر یہ دلہن کو بھی میں اپنے گھر لے جاؤں گا دا خزبین کی عذاب وزم کنا چې ځامن ته به مغلی شو ته معلوم دی به وای نیمه غنټه مې لیټ کړیو ټول بیا منت بالله مې ویلا په کلمه مې ویلا بیا مې ورته ترجمه وکړه بیا مې قسم ولا ورکړو چې دینه پس به زمبوز نه قضا کوم هغه نه پس نو ورته نکاو خپلار اوسم ماته یادې چې دا تاسو ویلو زما د زوی په نو مال خلا کنه چې خزبم بیا زه بوزم چې امنت بالله زه وایم اوسه ایو مولا مجلس کې ناسو نکاح تړلو جنې دې قبول کړه دا څه مبارک شه ما ورته لیک کابل استاد دې څو کړو تل په آرام کېنا خو د خر او د خري نکاح نو پاغي کې اوسته پکې نور څه ټکی راو باسي ورته نو چې د اخره دې په کار باغې چې ما چې بوزای نن دا نکاحونه د خر او د خري نکاح دله جوړ کم ځایونه دي شادي حالونه شادي حال صدر کې شادي حال یونیورسٹی کې شادي حال یو شادي حال په
خار کې په دغه کې ورته جوړ کړی دی په مړه کلا غوندې صدا خار کې جنتاګر نمخ کې آلته شادي حال وای دا اولیاء نکاحونه په شادي حال کې تړلې کیږي د بزرګانو واده شادي حال ته وړي ښځې شادي حال ته ځي شادي حال معنا پیژنئ یعنی بنده ډمخانه بنده ډمخانه نن په بالا ماڼۍ کې واده دی نو اب په یونیورسټۍ شادي حال کې روټۍ ورکوي نو د بالا ماڼۍ ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي د ډبګرۍ ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي د رامداس ښځې به د یونیورسټۍ شادي حال ته ځي بړوا ورسره وي او بړونګې ورپسې وي او شادي حال ته روان وي دا ستا ملک شو دا ستا وطن شو کم کنجرتوب چې په بهرونو ملکونو کې دی په انګلینډ کې دی قسم په خدای دی چې د دې کمتوب چې دی په امریکا او انګلینډ هم ورواړولو خو دومره دولت ورسره نشته لکه هغوی سره دی کلي تاسو به کتلي وي خو الله دې نه ورکوي تاسو به کتلي وي چې د دوی هغه اسلام څه شو د دوی هغه ایمان څه شو د دوی هغه دین څه شو نن سهار مې کتل داسې یو سړی چې ما ورته وایي چې دا به نظام الدین اولیایي ما نه مخکې روانه په سکوټر باندې او صاحبه یو 20 کیلو توړه ورپسې ناسته وه هلکه دا څوک دی ډرایور راته وایي چې دا پلانې دی که نه او بیړه دی غرکش دا نه دی توړه چادري وه شلتلو ښځو کې 3 قسمه دي که نه 80 کیلو توړه 40 کیلو توړه او 20 کیلو توړه ورته ګورئ نو عزیزانو اوس مونږ به ابوبکر خبرې څه کوو تاسو ته او دا خاصې افسانې دي لکه قصه چې سړی وایي زمانه تهذیب څه دی ډنګي دي چمچي دي کړنج کړنج پلیټونه دي مړه خوروا دومره دي چې څومره پلیټونه پراته خیال امراغ دی ډونګي دی او چانک له ټوپای ورته سر کړي خدای مرکه چې ورک شي چانک له ټوپای ورته سر کړي دا تکلفات چې ډیر شو حقیقت او روح د اسلام چې د قوم نه و روټای دا تیار شو تالی کې راواچو ماته کو نن دا ما غوندې اناړي او بیډه به مولا چې چرته دوی سره پیښ شي پروټای کې زه هو روټای مې ما تکړاو په دې یونیورسيټي کې ما ته دا سکه ما په کلاس نورم دا سکه ودا سکه دې مې چپ مونږ ته سپک ګوري بیا دا بد تهذیب دی دا شریفان دي زمونږ ملک شرافت څه ته وي په دې پوهېږئ زمونږ ملک شرافت دې ته وي چې تمام کرتوتونه د پیرنګیان دا به تاسو له پېښور ښار ناصر خان اسلامي کیسټ هاوس بیرون کچهری گیټ اشرف روڈ سرای فقیر خان د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دین علاوه د دینی تقاریرو کیسټ به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې ابو بکر عمر عثمان ما څو ځله دا اعلان کړی دی چې دا شیعه علما او موږ د دې پېښور دا مولیان دا یو ځای کېنوئ باس به وکړو خبرې به وکړو که زه
په دې مطمئن شوم چې په ټول کال کې 10 ورځې دخل الجنة. هلکه که په 10 ورځو یو 4-5 سپېړې والو باندې جنتي نو مونږ خدای ولیدل چې ټول کالم بیړه غرقه شوه په منځونو کولو باندې خلاصه. زه کوم دا ثابت بیا یو ټکی به ورته کوم چې دا جنت په شیعه او حضراتو کې یوازې د غریبو خوښ دی او که د شیعه او د مولیانو د غټانو هم خوښ دی. په دې مې پوهېږي د شیعه مولا جنت نه دی خوښ دی نو دی ولې کمیس نه وباسي مجتهد صاحب ما لا ثابت کا چې دې کې جنت ته ما مطمئن کا ته کمیس وباسي زه ورسره پرتوګ نه وباسم. نو تاسو پیژنم دا پولیس والا دي دا کله کله ما ته وایي لږ خطره ده او پلانې دی ما دا قوم پیژندلی دی. یو بادشاه خر یې مړ شو نو جړلې بادشاه ورته ویل ولې جاړې ویل خر مې مړ شو ویل 2 خرونه وله ورکوي 2 خرونه یې ورکړه بیا هم سړي جړل ویل اوس ولې جاړې 2 خرونه هم درکه کره خوار شي ویل زما دا خر ډېر نیازبینو او د شپې پړانګانو خوړلی دی چې دا پړانګان لیدلی چې د یارې به څومره ټیزونه اچولي ما تاسو لیدلی یو پرېږدی او پیسه یې په لاس کې خولې شوې وه داسې پیسه یې نیولې وه نو چې داسې لاس کو نو هغه پیسه خولې وه نو ده دا خیال وکړو چې دا پیسه جوړې جاړي نو ورته وایي چې پیسې ویلې روتا جوړې فریدین پکې ناست دي تاسو کې ښه پیسې ویلې روتا جوړې خلو چې سنبې ور کم او تا چاله ور نه کم خبره د پیسو ده ته پوه شو په خبره د دولت ته نه د ایمان ده نه د دین ده نه د مذهب ده نه د خدای ده نه د رسول. سبا به وګورئ په دې صوبه سرحد کې که د دې قومي د الیکشن اعلان بیا وشو تاسو به وګورئ دا قوم د بارامي ډم رور دی. بارامي یو ډمو مونږ سره په موتی مالت کې که د چا خادي به واو که نه و دی به ګډېدو که د چا به زوی شوی او که نه و ده به ډولکې غږول. دا هغه بې غیرته قوم دی هغه د سور بچي دي هغه د سور بچي شنې چای پې اوسکا او تورې چای پې اوسکا خان به په بنگله کې پروت یو په الیکشن کې به دی ورته په کوڅو کې ګډېږي که نه ګډېږي خان نواب ارباب سرمایدار په کور کې پروتي دی ورته ګډېږي داغه ښځه په کور کې ریګمال ځان ته مګلی او زمونږ ښځې 10 مڼونه په پولینګ سټیشن کې دوی د پاره نیسي که نه د هر یو سړي په ښځه دغه وخت کې 10 سړي ختلي د هغه دلق دې د سور بچو ته جلسې خدای ستا بیوي یو ملا راغلی او دکان ته ما ته وی چې مولوي صاحب د دې جینۍ ډېر بد مه وایه. جینۍ څوک وایي نی خدای مرکه یریږئ څوک وی چې دې ویړ کې ډېر بد مایا اپریدی و هغه له زوی چېرته ټلویزیون د عربو نه راستولی وی چې دې ویړ کې ډېر بد مایا مال ولې وی چې خوا چې په ډبلوکي کې وګورم هسې مې اترې دې زړه خوشحال وي خدای قسم درته خورم چې د قرآن او د حدیث او د جناب محمد رسول الله د عشق جذبه کومه زما په زړه کې ده
او د پاکستان د کلرک نواله تر صدر او وزیر اعظم پورې ما ته بني آدم مخکاری زبردستی بچه. چپ کرو مولانا بجلیگر بیڑا تباس ہے. بجلیگر شے بجلیگر سی سری نگر دا لغاری دیتی د صدارت نه کوس کا دی به څه شي بیا څه شي بی مونږ دغه اکو بکو سر سندکو غوا میلاړه پترپکو اباسین چپی چپی ورته ناسته درخانه سرغوړول توتی ورته تړل توتی په بوټیک علی سرنګ د بلای د اوسپنې ګولای یاد شي دا به نظیره دی وزیر اعظم نه کوزه کا او په دې مالګو منډي سړک باندې برواني پیمانه وسو ورته ګور یو څو زورنکم کما نه چا د غلا نوم واغست ما نه چا د قتل نوم واغستو نن ستا ټول ملک زناکار دی ټول ملک وای پیمان ټول ملک د زنا ډیپو دی نن ستا ټول ملک د لیواتک ډیپو دی په دا میوزک سنټرو کې د شپې څه کی دا ټول ظلم ستا د ملک د قانون دی کنه دی یو میوزک سنټر والا بجوندې پرې نه دم مردارو مې د شپې بلو پرنټ پکې چلای کنه ته غم جاړې د شیا پاغه خل سیلاب یو راشه چا بلتی نه ته د شیا غم جاړې ستا اند نسل دم شو کنجر شو تباہ شو غرق شو دومره لکان ستاسو ټول ورځ د مور خخکک خرڅي او ویډیو گیم لا پیسې پیدا کوي کنه کوي د لسم او د یو لسم لکان د مور خخکک خرڅي او بلیټ د پاره پیسې پیدا کوي بیا د لسم او د اتم لکان د مور خخکک خرڅي او د شپې د بلو پرنټ د پارا 340 روپے پیدا کړي نن ستا اند نسل تباہ شو بیړای غر کشوا نور غر کیږي لګیا ویډیو بلیټ او میوزک سنټر په دې چې قانوني طور پابندي نه لګېدلې ستاسو آینده بال بچ ټول دمان په ویډیو گیم کې خوشحالی گئی ورته زویله چې اوسې بچی چېرته دی بابا دلم ورته ودرېږي اوس په خزه ذلیله رذیله تم ورته خوشحالیږي چې ستا زوی ویډیو گیم کوي بیا لختې ورسره دي تاسو به راته وشئ دا خو چاډر وکم چې بلیټ کې کوم لکو ګورئ دی غوږونو ته لختې ونیسئ چې دا غوږونه دومره دومره وپړسي ته وګوره چې ته مانه بیا دننه لاړ شي په کوم ملک کې اوسېږي دی خو وګورئ مومندو ته یو دغه تلی او دا نداب پیژنې بینډت والا مومندو چې وکته ویلو خدای راستی چې هغه په ښار کې قوالی کوي یا خدا دی هغې چې دا جوړ سرینده ده یا خدا دی ویلې بجاؤ هغه ویلې بھائی میں پہن جاؤں پہ توشک لیف لیاؤ ویلے بجاؤ کا خار کی قوالی بجاوے کرتا ہے ادھر نیت بجاؤ کرتا ہے هغه بیړی هر کشه دا پس بلا واوړېده اپاره رازوړن کو لاندې نه شروع شو ډنډت ټنګ نو هغه مومند ورته وایي چې زبان غزل ورسره ووایا زبان نو هغه پنجې وایي ټکه ټکه ټینیا پنچو د دې وسپینیا ټکه ټکه ټینیا پنچو د دې وسپینیا
داس بارامیانو واوړې ده زما کار څه دی او دا دوی راته باندې کوي څه اوس زمونږ کار څه دی او مونږ کوو څه آینده نسل تربیت څنګه پکار دی او ستا د ملک د قانون او د حکومت د لاسه د آینده نسل تربیت کیږي څنګه لګیا دی دا څه ده که نه ده تاسو بیړه تباه شوه د پلار او د نیکه د کوچۍ مبارکي وه ښځو ورته ویل مبارک کوچۍ ورته ویل چې خیر څه ویل آباد یې مل سړی چې دی به ډېر وي چا ورته وي دا چې دی ډېر مه وایه ویل که مې سر د تنې غوس کې چې دی وا به نه وړم د چیدونه چې دی که مې سر د تنې غوس کې چې دی وا به نه وړم د چیدونه چې دی مال والله کم پرېږدم او غټانو او د پشکال چنډخانو سربو دا مې هغه ورځ په مردان کې دې سربو ته ووایي چې زه والله که تاسو پرېږدم چې تاسو نه ما درې ټیمه ممنعي نه وي ممنعي به درنه وباسم چې تا دا زمونږ چاټۍ په خېټې پورې تړلې څنګه ده زما خېټه شته نشته لږ غټ خدای دې لپاره پیدا کړم چې خدای ته دا پته وه چې دا به داسې چغې وایي چې بیړي به غر کېږي که تاسو مانده راشي که نه دا زما عمره چغه یو مانده ووهئ چې درې ټیزه اچوئ ورسره کوي نو دا لږ غټې په دې پیدا کړی یم چې دې چغو لفټي تاسو خیال راغی نن سینټ کې شریعت بل جوړ 50 نکتې غل نه د لاس غوڅ شي که نه په اسمبلی کې 250 ممبران 15 پکې ملیان ملا به اوازو کې 15 به راپاسي چې جی لاس کې غوڅ 215 به راپاسي چې نه دی غوڅي دا یو شک نه دی غوڅي یو کال به دا باسو شي ودشي ندشي اسمبلی غیر معینه مدت کے لیے ملتوی شپږ میاشتې پس به بیا پې باسي کال به په دې تېر شي 2/3 اکثریت خلاصه کوي چې بیړي به د شیخ غرکشي مسترد بشي چې به اسمبلی نه مني نو زه څه وکړم بل شیخ به پیش شي چې زناکار دې سنګسار شي که نه ملیان به یو دي شي دي 215 به راپاسي چې نه یاره په دې کې څه دي څه چل شوی چې سنګساروي غریب سکن ټو سکن دیر از نو سن کالجیانو پکې شته سکن ټو سکن دیر از نو سن خیر دی که نه څو شو یو سړی کور ته راغی ښځې سره سړی پروت ویل دا ولې هغې دا دی د تره زوی دی ویل ښه خیر دی خپل سړی دی ته پوه شي زناکار دې سنګسار شي نه یاره دا ولې څه شي خیر دی مونږ له خو چلم راځي که نه دا اسقاط دایره م لیدلې ده همره چې کېدي لیدلې ده مونږ هم کوو ښار کې دغه وګورئ د فرض و له واجب و له سنت و له مستحب و له منظوراتو بلکې جميع حقوق د باري تعالی چې لازم شوي په ذمه د حد حاضر متوفا د حین تر بلوغه د وخت تر مرګه پورې خایږي د شانه د مسلمان سره چې اکثر به ادا کړي او بعضې به ورځلې فوت شي دا کلام الله سره د جميع مالیته چې غبل فاحشه او متاع قلیله دی په هیله د اسقاط سره ما تا ته در بخلی خو چې ما له راودخلو زه کت چې پاڅېدم ویل ولې ما خو تا ما ته راودخلو بس خبر خلاصه شو ویل کېنه باره دا هیله ده مال والله کې کېنم بس الان دې غوټه او قرآن منډې مې چې ما مخکې منډې کوي یا پسې را منډې دې خوا وګوره ضمن المؤمنین خیره د شانه خایږي د شانه د مسلمانو سره چې اکثر به ادا کړي نو ته به دلیل دا وي چې ضمن المؤمنین خیره که نه چې مسلمان به د خیر ګمان کوي په هغه مسلمان به د خیر ګمان کوي چې د موره پیدا وي او تر مرګه پورې تا لیدلی نه وي ما په خبره پوهېږي مجتهد صاحب
مجتهد صاحب دا دومره غټ پټکی د ګډوړې د په سر د سپین د ململ کېنولې دی، ګډوړې د په سر کېنولې دی. هغه مسلمان به د خیر ګمان کوي چې تا لیدلی نه وي چې یو سړی د موره پیدا دی زما په مخ کې قبر ته راغی او د ښځن طلاق بچی دی، نه یې لمونځ کړی نه یې اودس کړی، قرآن ته یې کنځل کړي، ملا ته د خنزیر نه بد لګېدو او هغه راته په کټ کې پروت دی او زه لاندې په قرآن باندې وایم چې ښایي د شانه د مسلمانه سره چې اکثر به ادا کړي. دا هیله ده که دا دوکه ده؟ دا هیله ده؟ هیله خو به هغه چاله کوي چې هلکه یو سړی پروت دی هلکه مسلمان دی جنازه یې کوي کېدی شي که نه. یو سړی ما ته معلوم دی یو غټ سنډه نواب مړو په پېښور کې په قبر زه ولاړم اواز داسې چې ټول وایي چې دا ښه سړی دی، زه ترې راپاڅېدم مال په ارام کښېنئ د ده نه لوی ارامي بل ونه. اوس چې مونږ پې واپس شو دا به په څلور بولي په قبر کې. دا ښه سړی خر ته به زه ښه سړی دی. نو زما عزیزانو ټول چکر د خېټې دی، جګړه د خېټې ده. قرآن او حدیث کې هیڅ اختلاف نشته. دی خو وګورئ مړی سنت طریقه هغه ده خیر القرون وای دا طالبان قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. مړی چې د پیغمبر په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی بیا د ابوبکر عمر عثمان علي په وخت کې څنګه شوی او ښخ شوی دی دا سنت طریقه ده. د دې نه پاخوا نور څه چې دي دا ګوره طریقه سنت نه ده. ټیک شو نن په دې سترې لور ته دې ګوره ښځه به دې کیني هلک میندې خویندې راغلي ښه خورې نو څه به غواړي اته سیره نکریزي دوه دړی د خاور تیل او دومره ده او راوړی به څنګه په ډولکو په تماشو جوړه نه د کیم خواب ولې دا زما لور صخره ده ښځه دې ورمخکې کړي تاله راشي شیخ سنت صاحب څه به غواړي یاره جي شیخ صاحب شیخ دا شیخان راول مردارو نو تاسو پرېږدم شیخ صاحب یاره یو درې منه وریجې او یو دوه ټیمه غوړي او داسې ورسره بس نور زه خدای دپاره مې در کړې ده تا خدای کور روان کړه تا خدای بیړي غر کړه که خدای دپاره مې ورکړې ده چې درې منه وریجې او دوه ټیمه غوړي پې غواړي دا ستاسو زامن دي. دی خو وګورئ بجلیګر ملا دوه لوڼه واده کړي دي دوه لوڼه دا به م واورئ ستاسو د دې طرف ماته یو خط راغلی و چې بجلیګر ملا چې دی په کور کې ټلویزیون دی او لوڼه چې دي په کالج کې سبق وایي او پلانې کوي ډنګرې کوي که نه راشئ وګورئ که بجلیګر ملا د بوټونه والا تر ضیاءالله پورې د وزیر په دفتر کې لیدلی ګیره تې کله کوي ٹھیک شو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د پاکستان حکومت دا ثابته کړه چې بجلیګر ملا هم دومره څه ورکړي دي ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا لور په پهلي جومات کې هم چېرته په ټوکو کې داخله شوي نو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي که د بجلیګر ملا په کور کې هم ټلویزیون ولیدو ګیره تې کله کوي په خره سور کوي خلاصه شوه یعنې ځان نه ګیرې کله کوي په خره سواره شي تاسو خیال راغی عرض مې دا چې هغه ورځ رانه چا ووې ویره ده ته دومره بد وې د حکومت پسې تانیسي ولې نه مال زه بد نه ویم خدایم بې خو دا څه نصیحت ورته کوم او بل دا حکومت ډېر هوښیار دی قیوم خان چیف منسټر د صوبه سرحد زه یې ونیوم یو کال یې د شب قدر قلعه کې قید کړی وم جنازه مې وکړه ایوب خان نیولی وم تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی تلارو یې لیکلي تیرے جانے کے بعد تیری یاد ایوب خان هغه سړی و چې عایدي قوانین یې جوړ کړي وو مولیان ورسره ونښته او دا یې پکې لیکلي وو چې ښځه به پاسي مېړه ته به وایي چې یو دوه درې طلاق دې کړي دا قانون ایوب خان جوړ کړی مالخوند دې لا دا دی چې مونږ سپین ګیرو ته دا ښځې راپاسي چې زه ته بوډا شو کور دوران شه طلاقي مې کړې دا ټول زاړی والله که یو هم پرېښی دی ټولې طلاقولې دا علي قوانین صدر ایوب جوړ کړي الله دې غلام غوث هزاروي او مفتی محمود خدای دې ولا بهتر جنت ورکړي ورسره ونښته علما ورسره ونښته علي قوانین یې ولا تسنس
ستا په ملک نن چې د قادیانیت نوم څوکلي خلکو له الټي ورځي دا د مولانا یوسف بنوري، مولانا غلام غوث زاروي، عطا الله شاه بخاري، شاه انور شاه کشمیری، مفتی محمود برکت دی. زما په خبره پوهېږئ؟ دا د هغې برکت دی چې نن قادیانیت نوم څوک الټي والا ورځي. نو قیوم خان نیولی وم یو کال کیس، ایوب خان بیا ونیوم د پېښور جیل کې اچولی وم، خدای مړ کو جنازه مې وکړه. صدر یحیی نیولی وم په مارشالله کې چې پیش یې کړمه 4,000 روپۍ جرم کړم، په جیل کې اچولی وم، لاړو مردار شو، جنازه مې وکړه. ورپسې بوټو خان ونیومه د پېښور په جیل کې هم بیا اړیپور جیل ته واستولم، ګورنر را پسې ټلیفون وکړو چې تر اوزه مال والله کې دروزه. ویل ولې مال په دې جیل کې دا قیدیان الواګانې پخې یو مال یې راوړي، مزې کوم، بانګونه وایم، منځونه کوم، وروره زمونږ نور څه کار دی؟ بار نه جیل ښه دی، په آرام پکې ناست یم، بار خو م څوک پرېږدي نه، خو کله چېرته چغې وه او کله چېرته. بوټو خان 3 میاشتې د اړیپور په جیل کې ومه چې ټولې را پرېښو، ورسره زه م رالمه، مال چې ټولې دې پرېښي والله که یوازې لاړ غوږ کې دی. ضیاءالله هوښیار دی چې دا بجلیګر ملا سپېره غوندې دی چې چا نیولې هغه مړ کېږي. راشه ډومي صاحب مسلم لیگ کو تاسو له شرم نه درځي؟ د دې ملک ابتدا حکمرانم مسلم لیگ او اوس بیا د مسلم لیگ په لاس کې راغلی دی. تاسو له شرم نه درځي کہ تاسو بچے والے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. نجری ہے پاکستان، نجری ہے پاکستان څه وایي؟ نجری ہے پاکستان خو لا الہ الا اللہ وکړه. تاسو له شرم نه درځي کہ تاسو بیا په عمل کې نن د اسلام نوم لئ؟ بیا یو خبره دی کوي تاسو څه کمقل خلک یئ، په ډبې نه یئ، خو چې چا در باندې خوټکېدلې وریجې وخوړې ټرک ته مخېږئ او صاحب الله 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 واده د چا کېږي، ښځه به بېګاله د چا کور ته ځي، صاحب مزې به څوک علي او دا د ګډې زوی ته وګوره الله 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 الله. خدای دې کور وران که چې وران دي شي، خو په آرام کښېنه که نه چېرته. یو سړي ما ته ارامي غوندې و ښار کې، ما ته وایي چې ته چرګان ګډان نه ته دومره غټ ولې؟ مال خدای ته پته وه، خدای ته پته وه چې دا بجلیګر ملا به په ګنټو ګنټو چغې وایي. نو خدای دې خوار که چې ستا غوندې مانده وی او داسې چغې مې والې، نو په ټکي به مې ساوتې وه. والله که مې نه چرګان خوړلي نه مې ګډان، که چېرته کال نیم پس په قربانو کې پیښ وي د هغه نه نشم ویلی. غټه غوښه او ټیپر او ګازر یم خوراک دی. اوس بله خبره ده چې افریدي مې غوړ شوي دي، خاندي په موله ملا مړه ملا ملا مړه ملا. ته مغنی چې په مولای به د خرم په کونه کې والو هغې نه به دې چکم ملا مړه ملا نو تکتی ملا تکتی. دا دا چرسو دا پیمو دا هیروین په پیسو باندې غوړ شوی خوار چې تکتی. زمان وقت راشي زه به تا زوړند کړم، تا نه به زه سرمنو باسم، سر لاندې او خپې پاس به دې زوړندوم. مازدیګر ټایم کې صدر روډ ته راغلي یئ چېرته؟ خامخا راشئ، خامخا راشئ. مازدیګر ټایم کې صدر روډ ته راشئ یا سهار ټایم کې کوچی بازار ته راشئ، قصهخانې کوچی بازار ته. هر قسم غوا او میخه پکې شته، هر قسم. امبرسری میخه شته، ترکی میخه شته، پنجابی غوا شته او اټکی خرم پکې شته. خره پکې هغه ده چې زړی او ایرانی چادرې په سر یې هم سنبی سنبی کېږي. د زنګ یم او شرمېدلي قومه. تاسو خو هغه قوم وئ، تاسو هغه قوم وئ چې ستاسو ښځو ته به چا کاږه وکته نو سر به م وله د ګولۍ نشانه کولو. نه وایي داسې؟ نن هغه قوم نه د پیسو د برکته څه جوړ شو؟
والله کنن تدلته د جوارای پړک د وی سی آر سینما چلے د ټي وي سینما چلے شراب خرڅه په خدای قسم چې د پیسو د پاره وخت راغی په دې جمرود کې به وګوره بلخانه به جوړي او خزي به پکې چلی پښتو چرته ده و جاري بچو امیر المؤمنین خدای لوی سړی تحصیلدار صاحب ته بده سوچ تحصیلدار صاحب لږ دی وروته او دوی هلته چې بار لوی تیسمار خانې چې هلته لاړ شي صاحب سلام علیکم قربان دې شم ته دې مور پلار یې قربان دې شم ته دې مور پلار که زمون مور شي خو ټیک ده پلار خو زمون نه دی وروره قربان دې دا قربان دې شم دې ولې وې ته دې مور پلار دې ولې وې ویا به دړی چینی یا به دسه آبا ماخلی پختلو پیسو خو چک بده ادا کئی دا سیده کنه دا او بوی دس چزه لرسا او بوی او کدی اوی نو خدای دی امان درک او ځکه چې اپریدي د چاکونه او د حوالات نه ډېر یری اسه ټوپم خلاصي او چې چاکو ورته داسې وکړه او یا چې ورته د حوالات وې نټال 16-15 منی ننواتم مونږ په پیښور کې زمونږ کلیوال چې چرته ونیسي کنه نظر پسې څنګه چل دی چې خدای دې پوره چې څه یې معنا خو در کا زړه مې وځ تاسو ما پیژندلی تیارې در باندې عظیم را روان دي زما دې په خدای قسم وي کدا د دې طرف تیار در باندې رالا زخم ملنګم زیات نه زیات مړ بشما زخو غریب ما زیات نه زیات مړ بشما غم را سره ستاسو د جایګیرونو ستاسو د بنگلو ستاسو د 11 لاکھ روپو فرنیچرو دے پزان نجاړما پزان نجاړم نخپل کټو بستر جاړما کجاړم ستادا نازک خزا جاړم چې دا تمرا پناز دې ساتلې دا غریب بچرته منډه وهي زخپلې لوړه نه جاړما زما لوړه غریبه سرادت تی لوګي سرادت تی کچکور کې اوسې دو سرادت تی زستاسو د انګلند او د امریکې MRC پی لونا جاړما زما ځانو عرض مې داو چې ځان نه جاړم زستاسو بنگلې جاړما ستاسو هغه غسل خانه جاړما چې کوم یو غسل خانه په 1 لاکھ روپے جوړا دا اده غلو زم جاړم اده غلو زم جاړم چې د سه پاک زیب بیا چرتای چې تب پکې غل کې هغه دې جاړما او بدبختا زه خدا ملک جاړما زه خود ملک بقا غواړما زه د ملک سالمیت غواړما چې ملک وو زب پکې هم دغه ملنګ او درویش د زمانه ما تب هم دغه سرمایدار غټایټ زامنم صاحبان خزم ترکای اسپی مزید هم تاسو کوئ ما د پر مزید نشته دا بتا صلا پیښور خار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان
د ناصر خان سره هر ساعت ملاویږي او د دې نه علاوه د دیني تقاریرو کیسټ به هم تاسو له د دې دکان نه ترلاسه کېدی شي او خصوصا د علماء دیوبند د تقاریرو کیسټې. ښځې او لوڼی بربنډې ګرځي دا چوبرې وینې خو یې که نه دا ایرړی ګډې چې په دې سړکونه اوړي او راوړي ایرړی ګډې دي ګډې د دې خاوندان وي شریفان مونږ شریفه خلق په جشن خیبر کې ښځې چېړلې وي نو یو افسر ما ته وایي چې جي دا څه شرافت دی چې ښځې جشن خیبر ته کړي او د هلکانو وچېړلې. ما ورته ویل وروره خبره دا ده چې کوم سړی چې خپلې خرې ته د خوله تېر سړی وانه چوي او یې نه تړي نو د شپې چې همداسې پټو ته پرېږدي او پردي خرونه راشي او څه چلو شي نو ته به خرونه ګرمې که دې خرې ته به ای شرمېدلو ته چې خره بار په پټو کې پرېږدې او سهار له ګیلې کوي چې د هلکه یا خرونه ورانې ولې کړې نو د خرونو څه ورانې دی ورانې خو ستا و چې خرې دې ولې بار شپه تېروله خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره والله که دا جشن خیبر دی حکومت کړی وی چې تاسو کې سړیتوب وی تاسو مسلمانان وی تاسو غیرتیان وی تاسو پښتانه وی او نو ورتلې ورته یو کال نه ورغلی کبل کال د جشن نامه چا اغسته زما په دې مکتب کې کړي کدا څه نه ده که دکاندار ویلې چې زنه ورزم په دې پلیت ځای کې زنه دکان لګوم ما ویلې چې زنه ورزم زوی مې ویلې چې زنه ورزم خزه مې ویلې چې زنه ورزم لور مې ویلې چې زنه ورزم ټول علاقې اتفاق باندې بایکاټ کړی په درې مورز به جشن تختې دی کنه دا سینماګانې بستا په ملک کې ولې وای کته نه ورتلې ګناه خو د سینما د دیوال او د پردې نه ده ګناه خو ستا ده سیلاب دی یو څه کته نه ورتلې سینما به ولې خلکو په شپېته لکه روپۍ اخیستې د سینما ټیکټې به په بلیک ولې خرڅې دی کته نه ورتلې ګناه خو ستا ده کنه دی خو وګورئ جدو دې بند کی کنه نه دا به خامخا جوړې دی ستا د ایمان امتحان به څنګه کېږي چې ګناه نه وی ټول هم نیکي وی نو ستا د ایمان امتحان به څنګه وی په دې خبره پوهېږئ که هسې له ماکو غوندې سرونه خوځوئ ستا د ایمان امتحان به څنګه کېدی چې خدای شیطان نه وی پیدا کړی یو ډاکټر دکان کې ناستو منو یو زړه ښځه راغله نو سر مړی ډېر تور کړی و او بنګړي منګړي مچولي پیتې میتې په پوزه کړی وي نو کمپاوډر یې ورته وایي چې بوډا راځه دننه کښېنه نو دا ښځه ورته وایي چې ویلې دننه کښېنه دې ویل دا دې بچیا داسې بوډا یې نسه او ټوله داسې گنجی پنجی وا او ویختې تور کړي هغه بابو چې یو ساعت تېر شو نو بیا راغی ویل وجې نه دننه راځه کښېنه ویل ښه ځواني کټی شي بیا دننه لاړه نو ما رکې راله چې ورته ووایم څه خو ما خدای خبر څوک ده اوس ما ته کنځلې ونه کړي نو عزیزانو عرض مې دا و چې که مونږ زړې ډېر رنګونه ورغوي راولګوي خو هغه ځوانېږي نه اوس سړی دی ګیرې له تور رنګ ورکړي ګیره توره کړي یا برېتې تورې کړي یا سر له تور رنګ ورکړي هلته دی چې مخ ټول چیچړې دی خوار شي نو ته په دې ځوانېږي خو نه که دا د خدای کار دی چې توره توره به وي او چې سپینه سپینه به وي نن ستا په ملک تاسو دغې له پاتې یې تاسو خیمه ده دا جومات کې چې ناست دي روژه د اتوار صحیح وه که د پیر صحیح وه
سارا روانې ما یعنی ځینې طور ما روژه د مور صحیح وه مور دې کله نیولې وه ورشه مور نه دې تپوس بس منډه یې کړه نو تاسو دغې لپاره روژه دې تیار شي وه که دې تیر شي سهارم یو شیخ راغلی ما چې دې ګیرې نه دې ونیسم او د دیوال سره ډچوما ته څه د بزرګ ځای دې د ځان نه جوړ کړو روژه وخوړی شوې روژه وخوړی ټول اسلام دې وخوړو پاکستان حکومتونو خانه دې خرابه شته روژه وخوړی شو په یو ښار کې په دې بالا ماڼۍ کې چې 3 ځایه کې روژه او کوجه ټیک ده تاله خبر در ورسېدو روژه دې ونیوه ماله نه دی را رسېدلی ما نه ده نیولې ماله کله خبر راغی ما روژه ونیوه خبره خلاصه روژه وخوړی شو دا ډرامې به یې صاحب 29 ورځې روژه د چا سوي روژه ټولو ستاسو کپرې خوړې دي 29 ورځې به دا ډرامې یو کمپل 10 باندې به د 9 اسمان نه میاشت راوباسي بل ورځ خو محمد خان جومات کې واورئ تاسو دا شیخان میخان پوستکی بدن او باسم که محمد خان سے جمعه کې ګیری والا گواو لیدو ګیری والا ما خو پروسه کال په تاسو ډېر اعتبارونه کړي 3 غنټې هلته مونږ ناست یو رانغی چې یم د جمعې په شپه لیدلې ده یم د خالي په شپه لیدلې یم نن چېرته وړي ده یو رانه په دغه شپه شیبه ګیریوال هم پیدا شي شیخان هم پیدا شي تبلیغیان هم پیدا شي امامان هم را پیدا شي جمعه لیدلې هلته لسو کسو لیدلې ګیري به در نو بس نور میاشتو ته ګورئ نه او د اختر میاشت چې دی په دې سپېږمو کې در ننوځي خدای چې د ښځو هم سپوږمۍ نامه ده که څه بله ده راشي هلته کلمې تېرې کوي 4 غنټې زمونږ ډب پړک وچاو جمعې کې اعلانونه لکه د شعبان میاشت چا د جمعې په شپه لیدلې ده د خالي په شپه لیدلې ده یو سړی را او د اختر ګوۍ له څومره را پیدا کېږي خو دا ستاسو شوق نشته که زمونږ د دې علاقې د قومي اسمبلی ممبر چې دی 1 کروڑ روپۍ اخیستي دي پټ ګرځي لکه د ګیدړ خړ غوږونه ګرځي مال پریدم دے نا مال تنکو کی مرتا ہے پر ٹیلیفون مال تیرے پیرانچ میں رسیاں پا کے تے تیرے کمبر دا چمڑا میں سر کا تیلاس تاسو خبرم یہی مال برامنڈ کی جانا مولانا صاحب دا کار دے سرش مال رانش زائدی ممبرانو دے ٹٹو زامنو پسے گرزئی کونسلر لم ووٹ ورکڑے هغه پسې ځای که صوبایي ممبر لم ورکړی ور پسې ځای د غلو ګروبي جوړ کړي او په سرونه ورته واړوي بې غیرتو څه ایمان ځان کې پیدا کړي په سوټو یې ولئ د غلو په روړو یې ولئ زما کور به پرېوځي والله چې زه د دوی ښځې م پرېږدم شرم وکئ حیا وکئ لږ غیرت وکئ څوک درته راشي نه مهرونه نه د خرې رورې خو چې خل درته خوله وړپئ بسته ورته متیازې را پرېږدي دا هغه معززین دي چې چا پرون خپلې ښځې د هندوستان هغه ډم ته وړاندې رسته کولې او دوی چې کینی نو دوی وایي چې دا مونږ غوندې شریفانو ژوند تنګ دی دا مونږ غوندې شریفانو تا شریف یې دله ښځه دې ډم بوم کړه او ته شریف یې پرېږدم یې نه خو ارمان د ایمان دی نو داسې زور به لاس کې را نه شي چې په هر سړک د سرونو ډېرې پراته وي او نور په خوله دوی شرمېږي نه بې حیا دي قسم په خدای زما دا د کنځلو کیسټ دا خلک واوري وخاندي دا زنتلا کې چې دي چې وایي ښځه هم وخاندي اوس بیړه دی سره او دوی سره څه چل په جشن خیبر کې ښځې چېړلې وې نو یو افسر ما ته وایي چې جي داسې شرافت دی چې ښځې جشن خیبر ته تللې او د هلکانو وچېړلې ما ورته ویل وروره خبره دا ده چې کوم سړی چې خپلې خرې ته د خوله تیر سړی وانه چوي او وی نه تړي نو د شپې چې همداسې پټو ته پرېږدي
او پردي خرونه راشي او څه چلو شي نو ته به خرونه ګرمې که د خرې ته به ای شرمېدلو چې خراب بار په پټو کې پرېږدي او سار لګیلې کوي چې د هلکه د خرونو ورانې ولې کړې نه د خرونو څه ورانې دي ورانې خو ستا و چې خرې دي ولې بار شپه تېروله خرې ته ګوره او په سارا شپې ته ګوره والله که دا جشن خیبر دی حکومت کړی وی چې تاسو کې سړیتوب وی تاسو مسلمانان وی تاسو غیرتیان وی تاسو پښتانه وی او نو ورتلې ورته یو کال نه ورغلی کبل کال د جشن نامه چا اغسته وی زما په دې مخ ته کړی کدا څه نه ده که دکاندار ویلې وی چې زنه ورزم په دې پلیت ځای کې زنه دکان لګوم ما ویلې وی چې زنه ورزم زوی مې ویلې وی چې زنه ورزم خزې مې ویلې وی چې زنه ورزم لور مې ویلې وی چې زنه ورزم ټول علاقې اتفاق باندې